مسله یاد وساتئ ستا چې په چا باندې قرضه ده دا ستا پیسې دي زکات پتې ورکای زکات پتې څه کوي ورکای ستا چې په چا باندې قرضې دي هر څومره پیسې دي که خلکو ترې قرض ورکړي د دې زکات په تا باندې دی دا ستا مال دی د دې نه به زکات وباسي د زکات دپاره نصاب څلور څیزونه دي څلور سپین زر دي سره زر دي نقدي پیسې دي مالی تجارت دی دا څلور څیزونه دي د یو سړي سره سپین زر دي 52 تولې سپین زر 250 نیمې تولې سپین زر چې د یو انسان سره دي په ده باندې زکات لازم دی فرض دی په زکات دی به ورکوي کو نورو سره اډو سویي نه خو چې 250 نیمې تولې سپین زر ورسره دي دی به زکات ورکوي دویم سره زر دي د سرو زرو نصاب چې دی 1.5 تولې سره زر دي 1.5 تولې سره زر د کم نارینه سره یا د کمې زنانه سره 1.5 تولې سره زر موجود دي په دې باندې زکات فرض دی اگر چې 1 روپۍ ورسره ولې نه وي دا سره دي خرڅ کړي زکات ته ورکړي خو زکات په ورکوي زکات پې دلته یو مسله بله یاد وساتئ 1.5 تولې نصاب دی د 1.5 تولې نه چې به بره هر څومره بیا په دې ټولو زکات ورکوي بعضې خلکو ته دا غلط فهمي راځي او دا وایي چې 1.5 تولو نه په بره چې په هغې زکات دی په دې 1.5 تولو کې نشته دی دا غلط فهمي ده ګورئ وایي د 1.5 تولو نه چې په بره شي په دې کې څه دی زکات دی مثال پته ور چې 10 تولي نو صرف د 2.5 تولو به لکه زکات ورکوي نه خبره دا نه ده چې 10 تولي د 10 واړو به زکات ورکوي 1.5 تولي څه دی نصاب دی نصاب دریم دی نقدي پیسې نقدي پیسې د نقدو پیسو نصاب چې دی نو هغه 52 تولې سپین زر د 250 نیمو تولو سپین زرو قیمت چې نن سبا څه دی نو دغه څه شی دی دوره نقدي پیسې چې د چا سره دی صاحب نصاب دی غالبا 1 लाख روپۍ څه کم یا پورته راځي 1 लाख روپۍ نن زمانه کې 1 लाख روپۍ یا 2000 3000 باندې یا لاندې داسې به وي خو 1 लाख روپۍ چې نن سبا د چا سره نقدي پرتې دي د صاحب نصاب دی په ده باندې زکات لازم دی زکات په ورکوي پوه شوې که نه 1 लाख روپۍ څه کم 1000 2000 3000 لاندې باندې خو دغه لاک دي غالبا چې دا د چا سره وي د صاحب نصاب دی دی به څه ورکوي زکات په ورکوي څلورم څیز دی مالی تجارت مالی تجارت دکان دی ستا یا بل کاروبار دی دی د پلاټونو د گاډو یو کاروبار دی دی په دې مالی تجارت باندې زکات دی بشرط دی چې نصاب ته رسي یعنی دومره وړوکی دکانګی دی چې پای کې د 1 लाख روپو سامان نه د 1.5 روپو سامان دی پکې پای زکات بیا نشته دی چې کله نصاب ته رسي مالی تجارت یعنی دومره دکان دی چې د 1 लाख روپو سودا پکې پرته ده په دغې دکان باندې زکات دی دې باندې څه شی دی زکات دی بیا یا گاډی دی گاډي نو ګوره یو خو هغه گاډی دی د سړي چې ځان له کور له ساتي څه له ساتي کو 2 ساتي کو 3 ساتي خو چې په استعمال کې د ګټې په نیت یې نه اخیستي په کور کې 2 ګاډي دي یو دی 3 دي هر څو دي خو د ګټې د تجارت دپاره یې نه دي اخیستي د کور کسان ځان له استعمالوي په دغې ګاډو زکاتو نشته په دې زکاتو
خو که 2 ګاډي 3 ګاډي دي په دې نیت اخیستې دي چې یاره ریټ پې راځي خرڅوم به بیا پې څه شی دی زکات دی بیا دا په مالی تجارت کې راځي دارنګې فلاټونو کاروبار څوک کوي پلاټ ځمکې اخلي نو که ځمکه دې دې دپاره واغسته چې ځان له دې اغستې کور له دې اغستې فصل له دې اغستې ده یا دې هسې اغستې خو تجارت دپاره دی نه د اغستې په هغې زکاتو نشته د هغې زکات دغه چې کم فصل ته کېږي هغه عشر چې ترې ورکوي دغه زکات دی خو د ځمکې په قیمت باندې بیا زکات نشته کو پلاټ ته اغستې په دې نیت چې تجارت پې کوي د فلاټونو کاروبار کوي تجارت دپاره دی اغستې یا ګاډي دي په دې نیت اغستې تجارت دپاره د بارګینۍ کار کوي نو بیا د دغې پلاټ په قیمت باندې د دې ګاډي په قیمت باندې څه شی دی زکات دی دومره مسله خو پوه شوی که نه اوس یوه خبره دا ده دکان کې سامان دی نو ما خو درته ووي چې د دکان په سامان باندې څه شی دی زکات دی دارنګې ګاډی دی پلاټ دی د تجارت دپاره دی اخیستی په دې باندې څه شی دی زکات دی نو دې کې به کم قیمت له اعتباري زکات به ته په کم حساب سره وباسي په کم ریټ سره به وباسي چې په کم ریټ تا دا ګاډی اخیستی د دکان سامان دی اخیستی پلاټ ته اخیستی په دې به زکات وباسي او که به کم ریټ یې خرڅوي په هغې به زکات وباسي دا یو خبر ده که نه اکثر خلک تپوس کوي یاره زما سره دکان کې سودا ده زه زکات وباسمه خو په کم ریټ زکات وباسمه دې کې به بازاري ریټ له اعتبار وي سلا بازاري ریټ نه د اغستلو ریټ نه د خرڅولو ریټ کم د مارکیټ ریټ چې په هغې باندې به زکات وباسي د مارکیټ ریټ بعضې شی خلک ګران خرڅ کي ټیک شو هغې له اعتبار نشته دی چې کم نرخ د دې په مارکیټ کې عام ریټ د دې چلیږي هغې باندې به زکات وباسي کو هغه ګاډی دی کو هغه پلاټ دی کو هغه د دکان سامان دی مالی تجارت کې به زکات په دغه حساب سره وباسي بیا یو مسله په دې کې بله ده اکثر خلک دا ډېر تپوس کوي چې یاره زما په چا باندې قرضه ده د هغې زکات په ورکوم که نه ورکوم او چې په ما د چا قرضه ده د هغې به څه حکم وي مسله یاده وساتئ ستا چې په چا باندې قرضه ده دا ستا پیسې دي زکات پهې ورکوي زکات پهې څه کوي ورکوي ستا چې په چا باندې قرضې دي هر څومره پیسې دي که خلکو ترې قرض ورکړي د دې زکات په تا باندې دی دا ستا مال دی د دې نه به زکات وباسي خو که په تا باندې د چا قرضې دي د دې څه خبره ده په تا باندې د خلکو قرضې دي دې کې مسله دا ده چې د هغې زکاتو نشته مثال په طور زما سره 1 लाख روپۍ نغدي پرتی دي خو 50,000 روپۍ په ما باندې څه دي قرضه ده نو چې دا 50,000 ته مثال په طور زه لرې کم بیا څومره پاتې کېږي 50,000 نو زه صاحب نصاب خو بیا نه یم که نه نو بیا د هغې زکاتو نو چې په تا باندې د خلکو کمې قرضې دي دا به ترې وباسې په دې زکات نشته دی د هغې نه ماسیوا چې ستا سره کم مال پاتې کېږي په هغې باندې به څه زکات وي خو که صاحب نصاب زکات به دې ورکوي که صاحب نصاب نه پاتې کېږي بیا در باندې نشته دی مسله پوه شوی که نه نو د زکات متعلق دا اهمې مسلې دي چې موږ په دې باندې ځان پوه کړو دارنګې مارکیټ ته ستا دکانونه دي مارکیټ ته رخ کړی دکانونه دې رخ کړي آیا په دې زکات شته که نشته د مارکیټ په بلډینګ باندې زکاتو نشته مارکیټ په بلډینګ باندې زکاتو یا 2-3 ګاډي دي اخیستې خو په کرای باندې چلیږي خلکو ګاډي که نه سورلو دپاره اخیستي په کرای باندې چلیږي تجارت دپاره نه ځان له کاروبار دپاره اخیستي په دغې ګاډو باندې زکات شته که نشته سورلو دپاره اخیستي ځان له کاروبار له یا مارکیټ ته دی نو په دې باندې زکات
نشته د مارکیټ په بیلډینګ زکات نشته کاروبار لدی ځان له سورلو د پاره ګاډ اغستې په دې په قیمت باندې زکات خو د دې نه چې کومه کرایي راځي د دې مارکیټ د دوکانونو چې کومه کرایي راځي یا د دې ګاډي نه چې تاله کومه مزدوري راځي کو دا مزدوري نصاب ته رسیده مثال په طور 1 लाख روپو ته په دغې باندې بیا څه شی دی زکات دی لاکو ته رسي لاک نصاب دی غالبا نن سبا ساړه 52 تولې سپین زر دی خو بیا څه کم څه زیات خو اندازتاً لاکو ته رسي یا 2000 3000 باندې یا لاندې نو د دې په کرایي باندې زکات شه د مارکیټ نه چې کومه کرایي راځي یا د ګاډي نه چې تا ته کومه کرایي راځي هغې زکات شته خو د دې ګاډي باندې او د دغې مارکیټ په بیلډینګ باندې زکاتو نشته دی دا مسله ځان سره یاده کوي باقي دا مسله سره زرو د سرو زرو کې خو درته ما یو خبره وکړله چې د سرو زرو نصاب چې دی 1.5 تولې سره زر دی 1.5 تولې سره زر خو دې کې ته خبره ټیک شو یو مسله پکې راته یاده شوله تاسو دی وجه نه چې په 1.5 تولې سرو زرو باندې زکات شته دا خو نصاب دی اوس کو د چا سره 4 تولې 5 تولې 3 تولې دي آیا په دې باندې زکات شته او کو نشته دا مسله یو پیچیده مسله ده مې پکې پرېښیم د دې وجې نه چې دا یو اختلافي مسله ده نو بهرحال تاسو تپوس وکړو بیان به یې کوم اوسو دا لکه یو اختلافي غونډه مسله ده چې آیا د 1.5 تولو نه سره اوس کم دي آیا په دې باندې زکات شته او که نشته علماو لیکلي دي ته مسله د زم ویلی شي د یو زنانه سره یا د سړي سره 4 تولې 5 تولې 3 تولې 2 تولې سره زر دي خو دلته ورسره نغدي پیسې هم لږې شته 1000 روپۍ دي 2000 دي 100 دي 300 دي دور ورسره شته نو د دې نه به زکات ورکوي دې نه به څه ورکوي زکات ورکوي ځکه چې دا سره زر مونږ د پیسو سره زم کو که نه نو بیا په توله باندې 52 تولې سپین زر غالبا کېږي ځکه توله خو اوس د 2 لک روپو د پاسه ده او 52 تولې سپین زر خو هغه د لاکو ته پاتې شوي دي نو بیا په توله سرو باندې هم څه شته زکات شته دی ځکه چې دا موږ سپینو زرو ته راواړو که نه نو په توله سرو زرو باندې هم څه کېږي 52 تولې سپین زر کېږي نو بیا کو یوه توله سره زر وي نو علماو لیکلي چې دلته سره لږې غونته کې پیسې چې هغه سره یو ځای کې ځکه مسله به د زم شي بیا پې زکات دی خو دې کې درته زه یو مسله به وکړم او هغه دا ده چې علماو ویلي دي وایي دې کې د انسان حالت ته کتل پکار دی د انسان حالت ته کتل پکار دی یو انسان داسې دی یا یو زنانه داسې دی دقه یوه توله سره زر لري نورو سره د سره څه شی نشته دی نو هغې ته مه وایه چې زکات ورکه فتوا ورته مه ورکوه خو که یو سړی داسې دی د هغه حالت ته ته ګوري چې یاره دی زکات ورکولی شي زکاتو نو که 2 تولې دي که 3 تولې دي دی د هغې زکات ورکولی شي نو بیا مسله دا ده چې زکات دې ورکي دا مسله یاد شوله د زکات متعلق دا ځخرته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات ملاویږي او د غنټې د نشان در سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه والسلام